تګ دی نو دا تاسو کوم ځای ته د اسلام آباد موږ اسلام آباد ته د پریس کلب ته ځو او بیا به انشاءالله په ډي چوک کې خپل احتجاج نوټ کوو که خیر او د خپل انصاف دپاره د وزیر اعظم صاحب نه او د صدر نه او اعلی حکام نه به یو درخواست کوو چې موږ ته د انصاف راکړی شي. تاسو چې هلته لاړ شئ نو هلته ستاسو مطلب ډیمانډ څه دی، مطالبې څه دي، تاسو غواړئ څه؟ موږ دا مطالبه ده چې بهي زمونږ تره دی وفات شوی دی، د هغه د 2 میاشتې وشوې او د هغه قاتلان اوسه پورې ګرفتار نه کړل شو او دوی خپله GIT جوړه کړې ده چې په هغې کې بهار علي او شاه فیصل دوی اخوا دېخوا کوي. د 302 مغرور دی او قاتل دی، موږ له دې پیله دی عدالت ته پیش کړی شي، دی د ګرفتار کړی شي، بیا به د هغې نه بعد مخکې عدالت فیصلې کړي. دا نه چې پولیس په خپله عدالت ولګي او په خپله د فیصلې وکړي. پولیس یو موږ دا خبره کړې پولیس یو انویسټیګیشن کړی دی، 2 کسان هغوی سره د ثبوتونو سره هغوی راوړاندې کړي دي. دغه موږ ته نامنظوره ده. SP انویسټیګیشن چې هغوی 2 کسان کوم رامخې کړي دي دا موږ ته منظوره نه ده. د هغې وجه دا ده چې د هغوی د جوپیکسینګ او په نورو CDR باندې خبر راغلی دی. موږ ته چې موقع کوم ګواهیان دي او د موقع چې چا ګواهي کړې ده ولی الله او خلیل، هغه وایي چې دا کیس بهار علي او شاه فیصل کړی دی. موږ ته د بهار علي او شاه فیصل ارست کړی شي. زمونږ دا مطالبه ده او د SP انویسټیګیشن باندې زمونږ دا زور ده چې دوی موږ سره دغه والا کیسه نه کوي چې یاره هغوی بې ګناه دي، دا ګناهګار دي. نه، موږ ته د هغوی رامخ کړی شي او عدالت ته دې پیش کړی شي، چالان دې ورکړی شي، بیا به نورې خبرې مخکې کېږي، عدالت په دا خبرې کوي.